أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طول صفاتنا د کمال ثابت دي د الله د پاره خاص د الله د پاره رب العالمین چې هغه پالون کې د مخلوقات دي الحمد باندې بحث شو لله الله چې د الله دا د الله د پاره عالم دی شخصي نوم دی شخصي عالم دا په اصل کې الہ نو الف لام په داخل شو الله ته جوړ شو دا یو لام بیا کټ شوی دی یا الله نو لا الف لام په داخل شو نو الله شو نو الله چې دې معنا دا معبود بالحق حقدار د بندګۍ په حق نو د دې وجه نه چې څوک د الله رب العالمین بندګي نه کوي نو الله پاک هغه لره تړي او ذکر د الله پاک حق ځای کوي قران کې راځي کل نفس بما کسبت رهینا هر نفس هغه په خپل کسب باندې په خپل عمل باندې هغه غاڼه دې تړلې شي دې ولا یوثق وثاقه احد او نتړي الله پاک دا هیڅوک دا الله پاک د تړلو په شان دی چې الله پاک یو تړي نه شي په څه نشته ده د مثال داسته دی تړي په بل باندې خرج دی هغه نه ور کوي هغه له اختیار چې هغه یو تړي پابند دي معبود بالحق دا یو معنا یو عام معنا ده دغه معنا چې دا کلمه توحید به هم دغه مراد ده لا اله الا الله نشته ده معبود برحق الا الله مگر دغه یو الله دی معبود برحق هغه دی او عامه معنا دا ده چې اختیارمند ټول عالم حاجت پوره کوونکې مشکلات لري کوونکې تدبیر چلوونکې د ټولو کائناتو دیو جن ابن القیم رحمت الله علیه هغه لیکلي دي چې الله داسې لفظ دی چې دا ټول اسماء الحسنا په دې کې دغه دي دا په ټولو باندې دلالت کوي او په دغه معنا باندې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه هغه وی هر هغه څوک چې ته یریږي داغه امید ساتي داغه نه تما کوي او ته په هغه باندې اعتماد کوي فهو الهک هغه ستا اله یا ستا اله نو بغیر د الله پاک نه په بل چا باندې پرواسه دا نه د پکاره خاوند د نافذ د نقصان هغه دی اعتماد په هغه باندې پکار دی لایق د عبادت یوازې الله دی دا لفظ د الله چې د قرآن کې درې کم 200 زره دا راغلی 2697 پیری دا راغلی بعض علما وایي چې الله چې دا اسم اعظم دی اسم اعظم نورستو چې سړی دعا وکړي نو الله پاک هغه دعاګانې قبلوي نو چې الله یا الله دغسې وي او بیا وروستو دعاګانې کوي الله رب العالمین د هغه دعاګانې قبلوي بیا په دې کې اختلاف دی د علماو چې دا اسم جامد دی که اسم مشتقي دی یعنې دا د بل چا نه جوړ شوی دی د بل لفظ نه او که نه د بل لفظ نه دی جوړ شوی بعض علما وایي چې دا مشتقي دی نو الها یأله الها یأله لعبد یعبدو په معنا باندې دی الها نو الله چې کوم دی هغه معبود تر دی کېږي خلق د هغه عبادت کوي نو ځکه ورته الله وایي یا د الها نه چې کوم دی په ځلام په زیر سره د دینه جوړ شوی دی دا په معنا د تحیر سره حیرانېدله نو د الله په ذات کې خلق حیرانه دی ځکه ورته الله وایي یا د سکانه په معنا باندې دی آرام حاصلوله نو الله رب العالمین ته خلق آرام حاصلوي سکون حاصلوي د دې وجې نه ورته الله وایي یا د فزعه په معنا باندې دی الها د فزعه باندې پناه اخیستله خلق چې کوم دی هغه الله پاک ته پناه اخلي د دې وجې نه الله ورته وایي یا د ولعه په معنا دی مینا پیدا شو ورمنډه کړو پسې ولعا نو د خلکو د الله سره محبت ته د دې وجنه رجوع وکړي په هر کار کې او داغه لپاره خشوع کوي یرا داغه نه کوي تعظیم کوي نو د دې وجنه الله وایي
نو معنى الله گفت آسیبه یولهون فی الحوائج هم لدی گفت آتینا فی حوائجنا الیک فالتمسناها وجدناها لدیک سیبیا چې کوم ده د دې دا معنا کړه دا الله چې دا خلق په خپل حوایجو کې ضرورتو کې هغه راغلي نو الله پاک کوی تاسو زمانه غواړئ او زه تاسو حاجتونه پوره کوم فالتمسناها وجدناها لدیک موږ چې الله پاک ولټو نو بیا موږ او دویم په دا چې دا اسم جامد دی لکه څنګه چې الله رب العالمین لم یلد ولم یولد دی نه د چا نه پیدا شوی دی نه د هغه نه څوک پیدا کېږي دغه شان چې دا نوم دی نه دا د چا نه جوړ شوی دی نه د دې نه بل نوم جوړېږي او دا خاص دی په الله پورې الله اطلاق په بل هېڅ چا نه کېږي څوک چې بل چا ته الله وایي دا کفر دا خبره غلطه ده الحمدلله حمد ټول صفاتونه ثابت دي لله خاص الله لپاره الحمدلله رب العالمین یا رب د مخلوقات دی نو حمدونه هغه خالص په هغه پورې خاص دي بل څوک د حمد لایق نه دی نو په دې کې رد شو په ټولو اقسام د شرک باندې په ټولو مشرکانو باندې چې هغه د غیر الله بندگی کوي دا غنه دا غوښنه حاجات غواړي خپل نظر امانت دا غوښ په نوم باندې کوي توکل او اعتماد په هغه باندې کوي او د نفع او د نقصان خواندان هغه مني نو په دې ټولو باندې رد دی الحمدلله حمد یوازې د الله لپاره دی بل څوک داسې نشته چې هغه غوث اعظم یا حاضر ناظري لکه بعضې خلک دا وایي کې غوث اعظم دی نبي علیه السلام حاضر ناظر دی حاضر ناظر یوازې الله دی دا ټول صفتونه چې کوم دی دا د الله لپاره خاص کول رب العالمین چې هغه رب د مخلوقاتو دی رب چې دی دا صيغه د مصدر د رب یرب ربنا تربیت کولو ته ویل شي یا اسم فاعل دی او یا صفت مشابه دی د تربیت ماخوذ دی تربیت څه کوي کېږي تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا رسول د یو شی کمال خپل ته لګ لګ په دمه چې یو شی کمال ته رسېږي هغه څه ویل کېږي تربیت نو رب هغه ذات ته وایي چې هغه د مخلوق تربیت کوي اولی پیدا کی بیا د هغه ضرورت پوره کوي او کمال ته رسي نو د الله رب العالمین د تربیت هغه طریقه ده په دنیوي اعتبار سره هم او اخروی روحاني اعتبار سره هم چې په دمه چې کوم دی هغه تدریجا کمال ته رسي معصوم چې پیدا شي نو سمدستي هغه بلوغ ته رسي په هغه باندې مختلف مراحل هغه تیریږي دغه مراحل نشته اوسي نو اعلی بیا بلوغ ته ورسېد د عقل هغه پوره کار کوي اوس که د عقل په هغه وخت کې پوره کی او د یو شی محسوس کولی شي او هغه ته ډېر رسیدې نشي نو بیا به ته ډېر سخت تکلیف کوي دغه شان الله پاک نه کوي دغه شان لطفه د هغه هم اول د مور په خېټه کې اول هغه لطفه او بیا د هغه نه وروسته ټوکړه د وینې جوړه شي بیا د هغه نه وروسته غوښه بیا د هغه نه وروسته اډوکي ویښته دا پکې راشي بیا پکې څلور میاشتې پوره شي پنځمه میاشت شروع شي نو بیا پکې ساو ورځي دا چې ورو نو نهه میاشتې د مور په خېټه کې بیا دنیا ته راوړي نو که سمدستي دغه شانتې دنیا ته رالېږلی نو دنیا د هوا خو سخته وه نو دا ماشوم بیا نه پاتې کېده دی به مړو نو په دمه دغه شانتې څه وخت کې ډېرئ او بیا چې کوم دی کمال ته رسېږي دغه رنګې دیني تربیت چې دی هغه هم تدریجا دی په دمه الله پاک دا انسان کمال ته رسي دغسې نه ده چې یو سړی چې کوم دی کیني په اوله ورځ باندې چې هر څه دي دا ټول زده کړي خو دی مجاهده کوي مشقت به کوي تکلیف به تېروي په ځان باندې د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی ده ته دروازې د علم کولاو شي نو په دمه هغه علم به ده ته راځي نو دا تربیت دی او رب چې دی دا د اسماء الحسناو نه دی اضافت چې کوم دی د دې بل چا ته مخلوق لپاره هغه جایز نه دی رب په اضافت سره جایز دی چې اضافت کوي بغیر د اضافت نه چې چاته وایي چې دا رب دی دا جایز نه دی رب الدار رب المنزل دا ویل کېږي د کور مالک خو رب العالم دغه نه ویل کېږي رب العالمین ته څنګه چې اطلاق الله باندې کېږي نو رب العالم به چاته نه وایي یوازې رب هم چاته ویل دا جایز نه دی رب العالم دا هم هغه جایز نه دی
د رب د لفظ چې دی دا 900 یو کم او یا ځله د قرآن کې راغلی دی. نو ابو الدرداء عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه فرمایي چې دا الله پاک غټ نوم چې دی اسم اعظم هغه ربي ربي دی ربي ربي. څنګه دا یو قول مخکې مو بیان په الله کې دغه شرط په رب کې هم دا یو قول دی دا اسم اعظم دی. او دا غي دلیل دا دی چې دعاګانې څومره قرآن کې ذکر دي دا غي نه مخکې دا لفظ ذکر شوی دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا اننا آمنا ربنا اغفر لنا اے رب زمونږ ته بخښنه وکړي ربنا لا تؤاخذنا الا موږ زمونږ ګناهونه په سهوا په نسیان باندې منسي رب هب لي رب زدني علما رب اغفر لي رب اغفر وارحم دغه سدا الفاظ قرآن کې راغلي دي. نو د ربوبیت د عقیده چې دا ډیره ضروري ده. داسې به یو سړی نه چې هغه به د دهریانو په شانتي د دهریان وایي چې دا هر څه په خپله پیدا کېږي او په دې کې د خالق د سره ضرورت نشي. زماني بدلیږي را بدلیږي سپندې راشي دا ګلونه راوټو کېږي او بیا چې خزان راشي دا ګلونه او دا پاڼې او دا ګلې او دا هر څه ختم شي. نو د دې د تعلق د زماني سره نه د دې لپاره یو رب شته. الله پاک رزق تعالی درکوي تعالی صحت درکړي ستا پالنه کوي په هر وخت کې چې کوم دی هغه موږ تاسو هغه ته محتاج یو. نو چې دا هغه موږ غافل شو موږ الله پاک رب نه منو دا غټ حالت دی. نو د دې وجه نه موږ ته تعلیم دا راکړی شوی چې موږ سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم دا الفاظ په رکوع کې په سجده کې چې موږ ته خپل رب چې کوم دی هغه یاد شي. بیا د دې رب چې دی هغه ډېرې معنی دي په لغت عرب کې. نو یو معنی د دې رب دا ده مصلح اصلاح کوونکی خیرخواه دا قرآن کې راغلی دی هو ربکم والیه ترجعون دا الله پاک ستاسو خیرخواه دی او تاسو به ته واپس شئ. سورۃ هود کې راځي د مالک په معنا باندې راځي لکه رب هذه البلده دی چې مالک د دې ښار دی او فليعبدوا رب هذا البيت دا خلق د عبادت کی د مالک د دې کور چې عبد الله شریف دی په معنا مولا او سید سره هم راځي مولا لکه ارجع الى ربك خپل مولا ته خپل سردار ته واپس شه یوسف علیه السلام دی. د حاکم او د قانون ساز په معنا باندې هم راځي لکه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله د خلق د الله نه سوا نور کارسازان او شارعین امنی وریو او قانون ساز دی وریو. دغه شرط د پالنې په معنا باندې هم راځي لکه دلته راغل دی. بیا سورۃ بقره کې راځي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے خلق عبادت کوي د خپل رب باندې پالنه کوونکی الذی خلقکم چې تاسو پیدا کړی. نو رب کله معنا د جامع سره هم راځي جمع کوونکی عربو فلان یرب الناس فلان کې سره چې هغه خلق جمع کوي یشبعهما. نو دا مختلف معنی چې کوم دی هغه راغلي دي. نو مفسرین دلته چې کوم دی هغه یو شعر ذکر کړی واقعا ذکر کړی یو عربي باندې شعر غاوی بن عبد العزى سلمي هغه لار روانو او دغه خلکو دا عادت چې ځان سره بوتان ګرځوله نو په لار باندې دغه بوت عبادت کو نو په دې عذاب باندې اخته بوت په خپل لاس باندې جوړ کړو او دغه عبادت وکاو. نو دغه شانتي پر واقعا هم راغله لکه ابو رجاء عمران بن ملحان هغه وی چې موږ د اسلام نه مخکې عجیبه کارونه کول کله به سفر باندې لاړو او موږ سره زمون بوت نو د شګو یو ډیر راکې موږ جمع کړو بیا به اوخه چې کوم دا هغه باندې ولوشله او بدروله او هغه پوي چې کوم دا هغه باندې بچول کې بیا به موږ وستاز موږ معبود دی هغه ته سجدي کول. نو دا سره وی دا غاوی بن عبد العزى چې زه روانم په لاره باندې نو ضرورت به پیښ شو قضای حاجت ته تلم او د سپاتې ته نو دا بوت به کې خو د زه لاړم او د سپاتې ته چې واپس رالم نو یو ګیدړ چې دی هغه راغلی دی په دې بوت باندې متیازې کړلې. نو ما چې ولیده نو حیران شوم ما وی عرب یقول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه ثعالب اعظم رب دې چې په باندې ګیدړ متیازې کوي اپ تاخي سره ذلیل دی هغه څوک چې په هغه باندې ګیدړان متیازې کوي. نو په دې سره مې ځان توښ او سیده لاړم د نبی رسول الله ته پاته هغه ته ما وی ما ته کلمه ووایه نو مسلمان شوم.
نو نبی علیہ السلام ول راشد بن عبد ربه نوم کې خودا او بل یو صحابي وایي چې زما د هدایت او توحید ذریعہ عاده جوړه شو چې ما به یو بت عبادت کو او د یو کوی په غاړه باندې باغه پروتو یو ورځ چې کوم دی هغه بت چې دی کوی ته تاو شو کوی ته ما چې کتو کتم نو داغه د خپې پر اسمان ته او سر یې ښکته اړولې لګېدله ما وی چې دا څنګه خدای دی موږ د عبادت کوو چې د ځان نشي بچ کولی موږ بس بچ کړي عمر دانو واقعا مشهور ده عمر دانو موږ به چې چېرته منډای ته کجوري وړي نو زما پلار به ما ته ووایي چې دا بوت دی په دې تاکچه کې په دې دیوال کې یو تاکچه باندې وه په هغې کې بوت یې کولی هغه یې د کجورو نه او د پویو نه جوړ کړی پوی دا کجور به وټکولې او پوی کې به دا واچولې بیا د هغې نه بوت جوړ کړی وي دې ته سجده کوی چې برکت پکې ولګي نو زه به چې تله به چې هم سجده به مې ورته کولی چې بیا به راتلم چې بیا به سجده کوله نو چې یو ورځ زه راغلم او سکور کې څوک شته نه خلک ټول تل دی چې څه غم خادي و هغې ته ځي ومې کتل څه خوراک څه شی چې هغه زه وخورم هېڅ شی نشته نو بیا ګرځېدم څه شی د خوراک نشته په دې بوت باندې مې نظر ولګېده هغه خو د پوی او د کجور د جوړ شوی روان مې دا یو ګوته مې ور وخوړه بیا مې دا بله وخوړه بیا دا یو لاس بل لاس او بیا چې هسې د یو شی پاتې شو هغه مې د خولې د خوږ ټول مې وخوړه نبي علیه السلام وخندل حتی کې دا غاښونه ښکاره شول وایي په تاسو کې عقل نه وليس فیکم العقل عقل په تاسو کې نه هغه قرآن و خو قرآن نه دا هر څه موږ ته قرآن وښودل عمر دانو په خپله وایي چې موږ ذلیله قوم د اوښانو په سرولو باندې موږ نه پوهېږو خو خدای پاک د دې قرآن په وجه موږ ته هدایت وکړو الله پاک دې موږ ته د دې قرآن په وجه هدایت وکړي عالمین صلی الله تعالی